أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. ربط د مخکې سردار دی چې دا ذکر د توحید دی په دریم ځل باندې او ثمره د تیر شو دلایلو. فرمایي چې قلت ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اللهم یا الله مالک الملک ته بادشاہ او اختیارمن واقدار د بادشاهی تؤتی الملک من تشاء ورکای بادشاهی چاته چې وغواړي وتنزع الملک ممن تشاء او اخلی بادشاهی د چانه چې ته وغواړي وتعز من تشاء وتذل من تشاء او عزت ورکای چاته چې وغواړي او ذلت ورکای چاته چې وغواړي. بیدک الخیر ستا په لاس کې خیر دی. انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر شي باندې قدرت لرونکی. تولج اللیل ته ننباسي شپه فی النهار په ورځ کې وتولج النهار فی اللیل او ننباسي ورځ په شپه کې وتخرج الحی من المیت او راوباسي ژوندی د مړ نه وتخرج المیت من الحی او راوباسي مړ د ژوندي نه وترزق من تشاء بغیر حساب او رزق ورکوي چاته چې ته وغواړې بغیر د حساب نه. په دې ټول آیات کې بیان د توحید او د الله د وحدانیت دی. نبی علیہ السلام ته الله رب العالمین فرمایي چې دې ټولو خلقو ته ووایه، اعلان ورته وکړه یا الله ته بادشاهي ورکوونکې بادشاہ د بادشاهانو وي. بادشاهي ته ورکوي، بادشاهي ته اخلي چاته چې وغواړي. دا بادشاهي د یهودو سره وه، د هغو نه الله پاک واغسته، آخري امت له الله پاک دا بادشاهي ورکړه. نو که چېرته هغوی عمل کولی په تورات باندې او په خپلو کتابونو باندې نو بادشاهي به د هغو نه نه وته دي. خو هر کله چې هغوی د تورات نه مخ واړو او په خپل کتاب باندې عمل ونه کړو نو هغه اوږده بادشاهي چې د ډېرو کلونو نه را روانه وه د هغو سره هاتې الله پاک واغسته. الله پاک دا بادشاهي مسلمانانو له ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه خلفای راشدینو او د هغه امت ته. نو بادشاهي د الله په قبضه قدرت کې ده. په دې دې سړی نه مغروره کېږي، نه دې دوکه کېږي. دا ټول اختیار زما سره دی او زما نه څوک نشي اخیستی. دا د الله اختیار دی چې چا له بادشاهي ورکوي د چا نه اخلي. تنزع اصل کې نزع ینزع نزعا راښکلو ته ویل په زور یو شی راښکله. نو بادشاهي چې باندې څوک قبضه وکړي نو هغه بیا په خپل اختیار باندې واپس نه ورکوي، بیا ترې په زور اخیستی کېږي. وتنزع ته ترې په زور راکاږي بادشاهي ممن تشاء د هغه چا نه چې ته وغواړې. بدر صغیر کې هم د انګریزانو حکومت و، الله رب العالمین د هغو نه هغه حکومت واخیسته. وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکوي چاته چې وغواړي، ذلت ورکوي چاته چې وغواړي. عزت او ذلت ستا په لاس کې دي. څوک ذلیله وي، کمزوری وي، الله پاک ورله عزت ورکړي هغه په پورته روان شي. او څوک عزتمند دي او د روب او د شان شوکت او دبدبې خاوني الله رب العالمین هغه هر څه د هغه ختم کړي، ذلت او پستۍ ته واپس شي. بیدک الخیر ستا په لاس کې خیر دی. نو بیدک ستا په لاس کې د دې لفظي معنا خو دغه ده چې ستا په لاس کې خیر دی. نو دا د الله رب العالمین دپاره ید ثابت شو، خو یې پر لاشته خو معنا مراد چې کوم دا هغه موږ ته نه معلوم، دا متشابهات دي. د الله دپاره داسې لاس نشته لکه د عامو خلقو
انسانانو د دې په مطلب باندې به خدای خبري او بعضې پکې تعویل کوي بعض علما بیدک ستا په قبضه کې ستا په اختیار کې الخیر خیر دی په لاس کې چې یو شی راشي نو د سړي په اختیار په قبضه کې راشي ستا په قبضه کې خیر دی انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر څه باندې قدرت لرونکی نو دا باسي شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې شپه په ورځ کې چې ورننه باسي داخله کې نو شپه اوږده شي ورځ لنډه شي او ورځ چې بیا داخله کې په شپه کې نو هغه ورځ اوږده شي بیا شپه لنډېږي دا موسمونه بدلیږي را بدلیږي په هغې کې کله شپه اوږدېږي او کله ورځ دا د الله په قدرت باندې دا نظام چلیږي په یو نهج په یو طریقه په یو طرز باندې روان دی هر کال چې کوم دی چې اپریل او مئی جون جولای دا میاشت دلته راشي مثلا پاکستان کې جو هغه ورځې اوږدېږي او شپې لنډېږي بیا چې نومبر دسمبر او جنوري او دغه میاشتې راشي په هغې کې هغه شپه اوږده شي بیا ورځ لنډېږي دغسې د هر وطن د هر ملک ځان خپل موسمونه دي افریقا کې بیا د دې بالکل برعکس دي هلته بیا دا جون جولای او دا مئی او دا میاشتې چې کوم دي دا ډېرې سختې یخې وي هلته یخې او بیا دلته چې یخې میاشتې دي هلته بیا سخته ګرمي دا د خدای په قبضه قدرت کې وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ته ژوندی راوباسي د مړ نه مړ راوباسي د ژوندي نه حیوان راوباسي د نطفې نه تخرج الحي من الميت راوباسي ژوندی د مړ نه حیوان ژوندی دی نطفه چې د هغه مړه ده د هغې نه الله پاک د حیوان راوباسي مختلف حیوانات چرګه الله پاک راوباسي د هګۍ نه او شین بوټی د وچ تخم نه راوباسي شین بوټی د وچ ځمکې نه الله پاک راوباسي مؤمن چې کوم دی هغه ژوندی دی او کافر هغه مړ دی مؤمن الله پاک د کافر نه راوباسي پیدا کړي پلار یې کافر یې زوی مؤمن عالم الله پاک د جاهل نه راوباسي پلار یې جاهل یې مور یې جاهله یې هغو نه عالم زوی پیدا شي وتخرج المیت من الحی راوباسي مړ د ژوندي نه نو مړ هغه مړه نطفه ده هغه د حیوان د ژوندي حیوان نه الله پاک راوباسي هګۍ چې کوم دی هغه د چرګې نه پیدا کوي او وچ تخم چې دی هغه د شین بوټي نه د میوې نه هغه وچ هډوکي لکه کجوره وغیره د هغې په منځ کې هډوکي وچ کلک کافر د مؤمن نه جاهل د عالم نه وترزق من تشاء بغیر حساب او ورکوي رزق چاته چې وغواړي بغیر د حسابه بغیر حساب درې معنی دي بغیر حساب معنی بغیر عدد نه ورکوي رزق چاته چې وغواړي بېشماره کثرت ته اشاره ده دومره مال الله پاک چاله ورکړي رزق له ورکړي چې هغه ته شمار هم نه معلوم دویم معنا بغیر تعیب نه بغیر د ستړي نه الله پاک هم نه ستړی کېږي او هغه انسان پې هم نه ستړی کوي او رزق له ورکړي لکه د مریم په باره کې چې راغلی دی ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله پاک رزق ورکوي چاته چې وغواړي بغیر د ستړي نه زه پې ستړی شوی نه یم خدای پاک رزق راکوي څه کارونده به هغې نه کوله او نه به هغې څه محنت او مزدوري کوله او په هغه محراب کې خاص عبادت خانه د زکریا علیه السلام چې وه هغې کې دعوه او رزق به ورله راته بې موسمه میوې نو بغیر حساب نه هلته دغه معنی ده چې بغیر د کړاو نه یا درې معنا بغیر مناقشة و تعبة بغیر د جنگ جګړې بغیر د ستړي نه لکه داود علیه السلام ته الله پاک فرمایي فمنن او امسک بغیر حساب بس احسان کوه په خلقو باندې یا اشاره وه د مال د خپل ځان سره بغیر حساب بغیر د جنگ جګړې نه د دې آیت په شان نزول کې قرطبي او روح المعانی د انس او د ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل کړي چې هر کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او وعده وکړه د خپل امت سره چې الله پاک به موږ له د فارس او د روم بادشاهي راکړي د ایران او د ایټلی
روم چې کوم دی هغه ایټلی ده او دا غټ سوپر طاقتونه لکه نن سبا چې هغه امریکا او روس یا چین او دا یادېږي نو یهودو پیشاړې شروع کړې منافقانو هیهات هیهات من این لمحمد ملک فارس والروم دا خبره ډیره لري ده بعیده ده د محمد صلی الله علیه وسلم دپاره ملک ته فارس او د روم چرته دی او د ده دپاره دا شته کافي نه دي چې الله پاک دله دا مکه او مدینه ورکړه دا ډیر شی دی فارس او روم قبضه کول داسې آسان کار خو نه دی نو دا پیشاړې شروع کړې نو الله پاک دا آیت نازل کړ چې قل ته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اللهم مالک الملک ای الله ته مالک د بادشاهي چاله چې ستا خوښه شي هغه له ورکوې او د چا نه چې ته وغواړې هغه نه لرې کوې ختموې دا آیت نازل شو بل روایت کې راغلی دی چې د جنگ خندق په موقع باندې کله چې صحابه کرامو هغه کندې کنسترې د بهر نه حمله شوه او د احد په کناره باندې د احد په ویښ کې دا کندې ورته کنستر وې چې دا خلق مدینې ته داخل نشي نو سلمان فارسي رضی عنه په حصه کې کوم دی هغه یو ګټه راغله یو غټ کاڼی هر یو سړي ته لس کسانو ته به تقریبا داسې څلوېښت خلاصه ځای حواله کړی نبي علیه السلام چې دا کنئ هغه خو غرو ګټې وې هغه نه کنستلی کېده په دې اتو باندې صدیق اتې نو دا مشوره سلمان فارسي رضی عنه ورکړې وه چې په ایران کې به چې کله جنګونه او د بهر نه به خلکو حملې کولې نو د هغې د روکتام دپاره به بادشاهانو دا چل کو دا کندې به ورته وکنستلې نو هغو بیا چې خلق راغله دا نن سبا د ټوپکې او میزایل یا دا خو نه وې خو په غشي او په توره باندې جنګ و نو توره هم مخامخ یې غشي هم ډېر لرې خو نه ځي هغه هم یو بل ته په صفونو کې ولاړ دي چې په منځ کې به کندې وي هغې نه به دونه شو تېروتلی کله به دا کندې نه تېروتل نو دې غږ نه خو ورته خلق ناستو مسلمانان هغه په غشو ویشته شو دې خوا نه شو راتلی نو د سلمان فارسي رضی عنه په حصه کې یو غټ کاڼی سخت کاڼی راغی نو نبي علیه السلام راغی او پلکې پورته کړو او په هغې باندې 3 ګزارونه وکړو د هر ګزار سره به رڼا چې کوم دی هغه پورته کېده نو نبي علیه السلام وفرمایل چې دا اول ګزار سره چې کوم دی ما ته د فارس محلات او عمارات وښودلی شو او دا به زما امت له ورکولی کېږي دویم ګزار چې ما وکړو په هغې سره چې رڼا پورته شوه خوره شوه لرې پورې ولیده خلکو په دې سره ما ته خوشخبري میلاو شوه چې د رومیانو محلات به ته الله پاک تعالی درکوي او په دریم ګزار سره چې کوم دی د صنعاء یمن غټ غټ محلات ما ته وښودلی شو الله پاک به دا مال راکوي او بیا وایي چې زه تاسو له زیری در کوم چې اسلام راغی او ما ته دا زیری راکړه چې ستا امت به په دې ملکونو باندې غالب کېږي دا خبرې چې وکړې نو منافقانو پکې هغه وخندل مسخرې او ټوکې شروع کړې وایي موږ په خېټو پورې ګټې تړل دي سویم ورځ ده چې دغه نشته ډوډۍ نشته وږي وې او ته دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی د فارس او د روم خوبونه ویني دا ورته ګپ ښکاره شو نو خدای پاک دا آیت نازل کړ قل ته ووایه د خلکو ته اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء خدای بادشاهي خو ستا سره ده ته چې چا ته وغواړې هغه له ورکوې چا نه چې وغواړې د هغه نه اخلې نو لږ صحابه کرامو لږ کسانه یرموک غزا چې شوه 45,000 کسانو او بل طرف ته چې کوم دی یا د رومیانو سره او بل طرف ته 7 لاک فوج د هغو مسلحه دغه کسانو چې کوم دی غلبه موندل وه د صحابه کرامو نه صرف 3,000 کسان هغه شهیدان شوي او د هغو نه 1,70,000 کسان مړو مخالف خلقونه دغه شان هر جنګ کې لږ کسان به د مسلمانانو او جنګ به شروع شو د کافرو سره دا ملکونه ټول فتح کړي د دې آیات هم فضیلت چې کوم دی هغه راغلی دی معاذ بن جبل رضی عنه فرمایي چې نبي علیه السلام ماته څه کلمات ښودلي دي د قرآن آیتونه او فرمایي نشته په ځمکه یو مسلمان چې هغه پریشانه وي مقروض وي قرضدار وي دا ولولي الله پاک به د هغه پریشاني ختمه کړي او د هغه قرض به الله پاک ادا کړي او بیا یې وفرمایل چې یوه ورځ زه لیټ شوم د جمعې د لمانځه نه
نو ماته نبی علیہ السلام فرمایل چې معاذ رضی الله تعالی عنہ څه شي منع کړی وي لمانځه نه. ما وویل چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم د یوحنا یو یهودي و د هغه قرض په ما باندې، هغه راته په دروازه کې ولاړ و، انتظار یې کوو چې اوس به دی کله راوځي چې زه دی ونیسم. نو ماته دا خطره وه، نو زه لیټ شوم د هغه د وجې نه. نبي علیه السلام وفرمایل تا ته زه داسې کلمات ونه ښیم چې په هغې باندې ستا پریشاني ختمه شي او قرض زیاده شي. نو ده ویل ولې نه؟ دا آیات وایه قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء بغیر حساب پورې. او د دې سره دا کلمات وایه رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء اقض عني دیني. ای د دنیا او د آخرت رحمانه او د دنیا او د آخرت رحیم ذاته، ته ورکوې د دنیا آخرت چاته چې وغواړي، منع کوې چاته چې د چا نه چې وغواړي. اقض عني دیني، زما قرضه ادا کړي. دا وایه الله پاک به دې قرضه ادا کړي. علما وایي چې دا آیات چې دی دې ته آیات العزت وایي. دا آیات آیات الکرسي او شهید الله انه لا اله الا هو، دا چې څوک د هر بانځه نه وروسته لولي الله پاک به له عزت ورکوي او د ذلت نه محفوظ ساتي، په دشمنانو به الله پاک دله فتح ورکوي او نور ډېر شی د دنیا فایدې دي په دې کې. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نه دي نسي مؤمنان کافر لره دوستان د مسلمانانو علاوه. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، او څوک چې وکړي دا کار نو نه دی د الله د وعدې نه په هیڅ شي کې، الا ان تتقوا منهم تقا، مګر که تاسو ځان بچ کوئ د دې کافرو نه تقاتا په ځان بچ کولو سره. ويحذركم الله نفسه، او یری الله پاک تاسو د خپل عذاب نه، د خپل ځان نه یا د خپل عذاب نه، نفسه عذابه. والى الله المصير، او خاص الله پاک ته واپسی ده. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، تو وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چې تاسو پټوئ خلکو هغه خبرې چې تاسو په سینو کې دي، او تبدوه یا تاسو هغه ښکاره کوئ، یعلمه الله، نو پوهه دی په هغې باندې الله پاک. الله پاک په هغې عالم دی، که پټي دي او که ښکاره دي، خو خدای ته ټول هر څه ښکاره دي، هغه ته څه شی پټ نشته. ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، او پوهه دی الله پاک په هغه څه باندې چې په اسمانونو کې دي او په هغه څه چې په ځمکه کې دي. والله علی کل شیء قدیر، الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. په دې کې نهی دا مسلمانان منع کړي دي چې کافرانو سره دوستانه مه کوئ، ځکه کافر چې دي دا د مار نه زیات خطرناک دي. دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها همی بر جان زند او یار بد بر جان و بر ایمان زند. لرې شه د اختلاط د بد یار نه، د ناکار یار نه، د ناکاره خلقو سره دوستانه مه کوه. هغه یار بد چې کوم دی هغه بدتر دی د مار بد نه، د ناکاره مار نه. مار بد مار چې دی هغه خو یوازې په سړي باندې حمله کوي، او دا یار بد چې دی نو دی په سړي باندې هم حمله کوي، دا سړي په ایمان باندې هم حمله کوي. نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې په دې آیات کې درې امور دي. درې، یو موالات دی چې هغه د زړه دوستی ده، دویم مدارات ظاهري خوشخلقي، او دریم مواسات چې هغه احسان دی، همدردي او نفع رساني ده. نو د کافرو سره موالات چې دي د زړه تعلق ساتل دا په هیڅ حال کې جایز نه دي، ځکه الله پاک فرمایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. تاسو یهود او نصارا دوستان مه جوړوئ، دا بعضې د بعضو نورو دوستان دي، څوک چې دو سره دوستانه کوي نو دی د هغو نه دی، مسلمانانو نه دی. او بل ځای فرمایي لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء، زما دشمنان خپل دشمنان مه نسئ په دوستانې سره. مدارات چې کوم دي، مدارات چې ظاهري خوشخلقي چې کوم ده هغه په دریو حالاتو کې جایز ده چې د دفع د ضرر دپاره وي، لکه په دې آیات کې الا ان تتقوا منهم تقاه، مګر چې تاسو ځان بچ کوئ. مسلمانان دي د کافرو سره تعلق نه ساتي، د هغو سره دوستانه نه کوي. څوک چې دا کار کوي نو هغه د الله په عهد او په ذمه کې نه دی. ګورئ هغه ځان ته بچ کوئ نو که ظاهري څه خوشخلقي ورسره کوئ، څه ګپ شپ لګوئ نو خیر دی. یو دا شو د دفع د ضرر دپاره.
دویم د کافر د مصلحت دینی دپاره چې د هغه نه توقع د هدایت یو هغه سره ښې خبرې کوي چې دی به ایمان راوړي، نو خیر ده بیا څه ښې خبرې ورسره کوي، ګپ شپ ورسره کوي، نو کېدای شي دی مسلمان شي. او دریم د اکرام ضیف دپاره چې میلمه دی او کافر دی او د هغه سره ته خبرې اترې وکړي او د هغه د خوراک څښاک ورکړي او د هغه خیال وساتي، دا جایز دی. او د خپل مال د فائدې دپاره یا د جاه دپاره هغه جایز نه دي. بخاری شریف کې حدیث دی، عائشه رضی الله عنها فرمایي چې یو سړی راغی نبی علیه السلام نه اجازت طلب کو. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې وانا عنده زه د نبی علیه السلام سره ومه، نو نبی علیه السلام وفرمایل چې دا په ټوله قبیله کې د ټولو ناکاره سړی دی. بیا ورته اجازت ورکو، د دغه میلمه په باره کې نبی علیه السلام دا وفرمایل، اجازت یې ورله ورکو. نو نرمې خبرې ورسره وکړې. فاعلان له القوله، نو فلما خرجه کله چې سړی ووت، نو ما وې د الله رسول صلی الله علیه وسلم تا خو د په باره کې هغه خبره وکړه چې تا وکړه چې دا ډېر ناکاره سړی دی، او بیا دې ورسره خبرې هم نرمې وکړې، دا ولې؟ نو نبی علیه السلام وفرمایل ای عایشې رضی الله عنها، د ناکاره خلقو نه هغه سړی ناکاره دی او د شري خلقو نه د ټول نه غټ شري سړی هغه دی من یترکه الناس اتقاء فحشه، چې هغه خلق پرېږدي د وجې د ناکاره خبرونه، چې هغه سره خلق تعلق نه ساتي، چې هغه سختې خبرې کوي خلق رټي. نو زه خو دغه نشم کولی چې ځان چې کوم دی هغه ورته سخت کړم او د ده سره سمې خبرې نه کوم، بیا ما خلق پرېږدي که نه، بیا ما سره خلق ناسته پاسته نه کوي. او بل روایت کې راغلی چې نبی علیه السلام فرمایي چې الله پاک ما ته امر کړی دی په مداراتو د خلقو باندې، چې خلقو سره خوشخلقي کوئ، لکه څنګه چې امر کړی دی الله پاک ما ته په اقامت د فرایضو باندې، چې فرایض ادا کوئ. او د بل روایت کې راغلی دی چې د عقل سر چې کوم دی وروستو د ایمان نه، د عقل خبره هغه د خلقو سره ښه اخلاق چلول دي. او بل روایت کې راغلی دی مدارات الناس صدقتونه، د خلقو سره ښه اخلاق چلول چې کوم دي دا خو صدقه ده، د کافر سره هم خوشخلقي دا منع نه ده. او دریم مواسات دی، مواسات همدردي، نو دا همدردي د هغه خلقو سره چې هغو سره جنگ وي، حربیان کافر، هغو سره ناروا ده. او کوم چې حربیان کافر نه جنگ ورسره نه، نو د هغو سره همدردي کول دا جایز دي. او په هغې باندې دلیل دا آیتونه د سورة ممتحنې دي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الله پاک تاسو نه منع کوي دا کسان نه چې تاسو سره نه جنګېږي په دین کې، او تاسو د خپلو کورونو نه وباسي، چې تاسو د هغو سره احسان وکړئ او د هغو سره انصاف وکړئ. الله پاک انصاف والا خوښوي. یقینا الله پاک تاسو منع کوي دا کسان نه چې تاسو سره جنګېږي په دین کې، او تاسو د کورونو نه وباسي او د یو بل امداد کوي تاسو په وتلو سره، چې تاسو وباسي، چې تاسو د هغو سره بیا دوستانه وکړئ. او څوک چې دو سره دوستانه کوي دغه خلق ظالمان دي. نو پته ولګېده چې کوم حربیان کافر دي د هغو سره د مواسات همدردي دا نه ده پکاره. کوم چې غیر حربیان دي د هغو سره جایز دي. باقي معاملات چې کوم دي د تجارت، ملازمت، صنعت، حرفت، دا ټول د غیر مسلم سره جایز دي. د غیر مسلم سره سړی نوکر کېږي او یا د هغو سره لین دین کوي، تجارت کوي، دا جایز دي. دغه کیسه دغه نشته، منع نشته. ومن يفعل ذلك، څوک چې دا کار وکړي، فلیس من الله فی شیء، دې نه دی د الله د وعدې نه په هېڅ شي کې، مګر که تاسو ځان بچ کوئ د دونه په ځان بچ کولو سره. الله پاک تاسو یری د خپل ځان نه او د خپل عذاب نه. الله پاک ته واپسي ده، الله پاک ته واپسي ده. نو الا ان تتقوا منهم تقاه، مګر چې ځان ته بچ کوئ. نو پته ولګېده چې کله د کافر نه یری چې دی ما مړ کي یا زما عزت آبرو ته نقصان رسوي، نو په هغه وخت کې د دوی سره هغه ښې خبرې چې کوم دی دا منع نه دي.
لکه بل آیت سورۃ نحل کې هم راغلی الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، مگر که په سړي باندې زور وکړی شو د زړه مطمئن په ایمان سره، نو په هغه وخت کې هغه خبرې کوي کوم چې دا کافر کوي نو خیر دی، دته اجازه شته. نو دا تقیه دغه ده. د تقیه مطلب دا دی چې د کافرو د طرف ته ستاسو د جان مال او د ابرو او د عزت د ضایع کېدو خطرې دو سره هغه ظاهري مدارات چې کوم دی جایز دي. بیا خوارج وایي چې دا تقیه په هیڅ حال کې دا جایز ده، ځان ساتله. که یو سړی مونځ کوي او غل راغی یا یو غاصب راغی او د سره مال دی چې شی پروت دی هغه پټوي، نو د ده دپاره دا مونځ ماتول جایز نه دي، وړي دي ځانه دي وړي او دی به مونځ نه ماتوي. بخاري شریف کې یو روایت دی چې یو خارجي په بوریده اسلامي رضی عنه باندې دا الزام لګولی چې د هغه د حفاظت د اس دپاره مونځ مات کړی، په مانځه باندې ولاړ یو سړی راغی هغه اسې ونیو هغه یې بوته جو د مونځ مات کړه، هغه سړی ونیو خپل اسې ته بچ کړ. وایي دا څنګه صحابي دی؟ دی خو د اس دپاره مونځ پرېږدي، نو دا اس دپاره مونځ نه پرېږدي، مونځ به بیا هم کېږي چې اسې دې بوته نو دی پرې چل کړه. دا وایي دا تقیې مقیې نشته، خوارج وایي. او شیعهګان وایي چې تقیه فرض ده، دا ځان بچ کول چې کوم دی دا فرض دی، فرض ده او دا ډېر کار د ثواب دی، په دې کې ډېر غټ ثواب دی. نو د دوی په نسبت باندې په سني پسې مونځ چې کوم دی دا ناروا دی، ناجایز دی، سنیانو پسې دوی مونځ نه کوي. لیکن په طریقه د تقیه باندې که مونځو کې ځان ته پټ کړي او ځان ته بچ کوي او مونځو کې، نو په دې کې ډېر غټ ثواب دی. نو دغه ثوابونه نشته. ګوره دا دوی چې کوم تقیه کوي د شیعهګانو تقیه په هغه کې ثوابونه نشته، دا دوی ځانه خود ساخته مسئلې دي. ويحذركم الله نفسه، او ایاری الله پاک تاسو د خپل ځان نه، د خپل ځان نه، د خپل عذاب نه الله پاک تاسو یاری. وإلى الله المصير، الله پاک ته واپسی ده. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه، ته وایه که تاسو پټوئ هغه څه چې ستاسو په سینو کې دي یا ښکاره کوئ، نو په هغې باندې الله پاک پوهه دی، او پوهه دی په هغه څه باندې چې په اسمانونو کې په ځمکه کې دي. الله پاک په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. نو که ښه نیت وي په هغې باندې الله پاک تاسو ثواب درکوي، که نیت خطا نو په هغې ګورې الله پاک خبردار دی، نو بیا به درله سزا درکوي او په سزا باندې هغه قادر دی که نه. یو به تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضره، په کومه ورځ چې بیا به مومي هر نفس هغه څه چې دا عمل کړی من خیر د خیر نه، محضرا حاضره، و ما عملت هغه چې دا عمل کړی من سوء د بدۍ نه، د ګناه نه حاضر. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، دی به ارمان کوي، دی به غواړي چې ارمان دی چې د دې نفس او د دې عمل په منځ کې یو لرې فاصله او مزل وي. ويحذركم الله نفسه، او یری الله پاک تاسو د خپل نفس نه. والله رؤوف بالعباد، الله پاک رؤوف دی، مهربانه دی، نرمي کوونکی دی په بندګانو باندې. په ورځ د قیامت به هر عمل سړی په خپلو سترګو باندې ویني، هغه حاضري. نو که عمل د خیر و د هغې سیله به هم الله پاک ورکړي، او که عمل بدو او د ګناه عملو نو هغه به هم دی په خپلو سترګو باندې حاضر ویني، او د هغې سزا به الله پاک ورکوي. بیا به دې ارمانونه کوي چې ارمان دی زما او د دې عمل په منځ کې یو لرې فاصله وي چې ما دا عمل نه وی لیدلی. عمل به نه وي، خو د عمل هغه سزا ده، سزا. نو بیا به ارمانونه کوي، لیکن وخت به ترې. الله پاک د خپل ځان نه دا خلق یری چې خلقو ګورې وروستو بیا حالات ډېر سخت را روان دي، د دې نه وروستو بیا قبر دی، بیا آخرت دی، او بیا حساب کتاب دی، بیا جنت دوزخ دی. نو هسې نه چې بیا دوزخ ته روان شئ، بیا به تاسو ارمانونه کوئ چې ما په دنیا کې دا بد عمل ولې کوو، خو هله بیا دا ارمان هېڅ فایده نه ورکوي. نو خدای پاک د خپل ځان نه دا مخلوق یری، بار بار په قرآن کې دا عذابونه بیان کړي دي، د جنت او دوزخ دا قصې کړي دي. الله پاک مهربانه دی په بندګانو باندې، دا ګپ شپ نه دی. هغه مولوي صاحب بیان کوو د دې عذاب قبر بیانو که نه، عذاب قبر چې په قبر کې به داسې لړمان او ماران به وي او فرشتي چې کوم دی هغه به په بد شکل کې راځي، او د دې لړمانانو مارانو د دې نوکونو او د دې ګوتو نه به دا اور پورته کېږي او دا
خبرې ورته وکړې او دی به چې کوم دی هغه قبر به پرې راشي نو دا پوښتۍ به په یو بل کې ورشي داسې د احادیثو کې راځي شاته یو بوډا پاڅېده موږ چې څوک یارئ هغه د خدای تباه برباد کړي هغه ته دا ګپ ښکارېده قل اللهم مالک الملک ته ووایه یا الله اختیارمند د بادشاهۍ توتی الملک من تشاء ورکوي بادشاهي چاته چې وغواړي وتنزع الملک ممن تشاء او اخلي بادشاهي د چا نه چې وغواړي وتعز من تشاء عزت ورکوي چاته چې وغواړي وتذل من تشاء او ذلت ورکوي چاته چې وغواړي بیدک الخیر ستا په لاس کې خیر دی انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر شي باندې قدرت لرونکی تولج الليل فی النهار نه باسي شپه په ورځ کې وتولج النهار فی الليل نه باسي ورځ په شپه کې وتخرج الحي راوباسي ژوندی من المیت د مړي نه وتخرج الميت من الحي راوباسي مړی د ژوندي نه وترزق من تشاء بغیر حساب او رزق ورکوي چاته چې وغواړي بغیر د حساب نه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء نه دي مسلمانان کافر لره دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه ومن يفعل ذلك او شا چې وکړو دا کار فلیس من الله فی شیء نه دی د عهد او په لوز د الله تعالی کې من فی شیء په هیڅ شي کې الا ان تتقوا منهم تقا مگر که تاسو ځان بچ کوئ د دې کافر نه په ځان بچ کولو سره نو خیر دی که بیا د هغو سره ظاهري مدارات کوئ یا خوشخلقي کوئ نو په هغې کې ګناه نشته ویحذرکم الله نفسه او یری الله پاک تاسو د خپل ځان نه وإلى الله المصير او خاص الله پاک ته واپسی ده قلت وان تخفوا ما في صدوركم که تاسو پټوئ هغه څه چې تاسو په سینو کې دي یا ښکاره کوئ نو خبردار دی په هغې باندې الله پاک ويعلم ما في السماوات خبردار دی الله پاک په هغه څه باندې چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي الله پاک به هر شي باندې قدرت لرونکی دی یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضره په کومه ورځ چې بیا به هر نفس هغه عمل چې ده کړی دی د خیر نه محضرا حاضر وما عملت من سوء هغه چې د عمل کړی دی د بدۍ نه حاضره تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا غواړي به دا نفس چې ارمان دی چې د دې نفس په منځ کې او د دې عمل په منځ کې لرې فاصله وي او یری الله پاک تاسو د خپل ځان نه الله پاک نرمي کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې ربنا ظلمنا انفسنا سبحانك